أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد كل حي وميت وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ انسان پیدا کړی او الله رب جلیل به دا پوره انسانیت موت او مرګ ورته راولي او الله رب جلیل دا څومره بندگان دي به د موت د مرګ دا ذایقه ضرور سکی او سچ ظاهر په دنیا کې هر څه دا به الله پناه کوي. نن په دې موقع باندې دا زموږ مسلمان رور لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو والے زموږ رور چې دې ظالمانو هغه د منشیات کاروبار او سمګلینګ کولو والا او هغه ظالمان چې هغه دا مردار دا حرام سیز هغه ته هیروین پاوډر او آیس وی او چرس ورته وی دغه ظالمان دغه مردار سیز چې نن یو مسلمان په دې حالات کې پروت دی. الله رب جلیل دې پوره انسانیت ته پوره امت ته خصوصا چې کوم د سمګلینګ او دغه د هیروین منشیات د ډرګز دا کاروبار کې الله رب جلیل اول تباہ او برباد کړي. چې دا وګوره مسلمان رور چې د عمر ته وګوره د مبارک ګری ته وګوره وطن او ځای معلوم نه دی. نن د نشي په حالات د هیروین پاوډر په وجه باندې دا په دې حالات کې پروت دی. نن امت پوره انسانیت الله رب جلیل چې پیدا کړی کوم مقصد لري هغه مقصد مونږ پرېښی دی. نن الله غصه دی، نن د الله حبیب خفه دی. الله ذوالجلال مونږ او تاسو له توفیق راکړي، د نیک اعمالو توفیق راکړي او الله رب جلیل مونږ هم دا همت راکړي، دا توفیق راکړي. دا کم ظالمان، دا د الله دشمنان، دغه خنزیران چې نن د مظلوم د مسافر د یتیم دا حال دی، الله دې موږ دوره همت توفیق راکړي چې څومره زموږ ستاسو نه کېږي چې قرباني ورکړو، دا خلک ختم کړو، دا خلک گرفتار کړو او جیلونو ته ورسو بلکې جهنم ته ورسو. آمین. صدق الله العظیم. زين چې ماته د پاوډر دا سمګلر او دا څه څوک کوي چې دنیا سرمنځ